من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول زردچ ابوي السفهاء قمقلانا من الناس دخلقنا چ يهود و مشرکان دي ما واللهم سشيو ګرځول دي نبي اکرم صلى الله عليه وسلم لرا او صحابه کرام لرا عن قبلتهم د قبل خپلنا التي هغه كانوا چودي عليها باغي باندې کله یو خامخ اړه کله بیت المقدس تا او کله کعبه تا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مکه معظمه کې د معراج د شپې نه بعد چې مونږ نازل شو مونږ به کعبه ته کولو بیا مدینه کې په وحی خفي باندې بیت المقدس طرف ته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مونږ کړه دې شپږ میاشتې یا ولس میاشتې ارمان داو چې واپس ز کعبه ته وګرځم دا څه علت و دی علت د وجنه د بیت المقدس ته مخ ګرځولیو چې دا د يهودو قبل د کېدې شي چې د دې په زړونو کې محبت پیدا شي پیغمبر علی السلام سره الفت پیدا شي نو د دې نورم دشمنی پیدا شو اعتراضونه یې شروع کړل وای مونږ داسې شخص پس څنګه لاړ شو مونږ زمون قبله ته کوي او دین د يهودیت نه منیا و مؤمنانو ته پیغور ورکول ځان خپل قبله پیدا کی تحویل راغی فولي وجهك پسواړه او مخبل شطر المسجد الحرام تحویل ګرځیدل ته ویل کی او ګرځو مخبل په طرف د مسجد حرام د دې د شبهه د فک اله العالمین سيقول زرد چوبويا السفهاء قمقلانا من الناس دخلقنا يهود و مشرکان دي ما واللهم سشيو ګرځول دي صحابه کرام لرا او دي مؤمنان لرا عن قبلتهم د قبل خپلنا التي قبلنا كانوا يهودي عليها باغي باندې جواب د سوال جواب ملاويږي اوس رب کریم جواب کوي قلت ورتوي پیغمبر علی السلام لله خاص الله لرا المشرق مشرق دي والمغرب مغرب دي ټول طرفونه الہ العالمین لردي چې کوم طرف ته بری تعالی امر کوي د چا په اعتراض ده يهدي هدایت کوي الله تبارک وتعالى من يشاء چاله چې اراده وشي الى صراط مستقيم لاري نیغتا رب کریم فرمای وکذالک کما هدیناکم لک څنګه چې مونږ تاسو ته هدایت کړې ده امت محمد صلی الله علیه وسلم وکذالک هم دغرنګ جعلناکم ګرځولی مونږ تاسو لره امت وسطا من معتدل غره درمیانا خیر الامور اوسطها غره کارونه چې هغه وي درمیانه کارونه وي نو امت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم زکه غره چې درمیانه امت الله ورته ویل دي لتكونوا دي د پاره چې شي تاسو اے امت محمد صلی الله علیه وسلم شهدا گواهان على الناس بخلقوا باندې چې ان الرسول قد بلغتهما چې دي رسولانو ورته تبلیغ کړو عیسی علی السلام ورته تبلیغ کړو خو دي نصرانیانو نه منله ويكون الرسول او شي رسول الله صلی الله علیه وسلم علیکم پتاسو باندې شهیدا گواہی کون کی پروز قیامت کې به الہ العالمین عیسی علی السلام راو غواړي عیسی علیہ السلام تب الہ العالمین ویا انت قلت للناس ایتا ویلو خلقتا دی عیسایانو تا دی نصرانیانو تا اتخذونی انیس مال را و امی الہین او مور زما دو خدایان من دون الله بغیر د الله نه نو عیسی علیہ السلام بڑیر ناشنا جواب ورکیم الہ العالمین تبوی ان کنتو قلتو کچری امز الہ ما ویلی فقد علمتا الہات خو علم لري نصرانیانو تبوي چې عیسی علیہ السلام تبلیغ کړي دي نو هغه به انکار وکړي عیسی علیہ السلام ته الہ العالمین وایي چې گواه پیش کړه عیسی علیہ السلام سره به گواهان نوي امت محمدی تبا مختاو کی مونږ تاسو به الہ العالمین ته وایو چې او رښتیا دعوت کړي د عیسی علیہ السلام تبلیغ کړي دی الہ العالمین به عیسی علیہ السلام پری دی او مونږ تاسو به راونیسي ځان نه گواہی کوي پسترګو مونږ نه لیدلې هغه وخت کې اوس گواہی کوي هغه په کومه زمانہ کې او تاسو په کومه زمانہ کې
تاسو ته چا ویلي مونږ او تاسو به ورته وایو قرأت فی کتاب الله مونږ لوستلیو په کتاب الله کې وإذ قال عیسی ابن مریم کله چې ویل عیسی علیه السلام زوی د مریم بیبي دی نصاراو ته یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم زه رسول د الله یم تاسو لره راغلی یم نو هغې تکذیب کړی دی مونږ او تاسو ته به اله العالمین وایي چې ګواه پیش کړه چې مونږ ګیر شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به مخ واړو لاندې آیت ته راشئ ویکون الرسول شیب رسول الله صلی الله علیه وسلم علیکم په تاسو باندې شهیدا گواهی کوونکی یعنی تاسو د پاسه به رسول الله صلی الله علیه وسلم گواهی کوي هغه به ورته وایي چې رښتیا خبره کړې ده د امت دا څه چې وایي دې ته ما رسولی و چې عیسی علیه السلام تبلیغ کړی دی دې نصرانیانو ته دې نصرانیانو نه دی منلی نو انبیاو باندې به مونږ گواهی کوو او مونږ د پاسه گواه به نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وي بیا به خلاصې وشي وما جعلنا القبلة نه ده ګرځولې مونږه قبله التي هغه كنت چې ته وې علیها په هغې باندې الا مگر دې دپاره ګرځولې ده مونږ لنعلم معنا لنرا ونمیز لنعلم معنا لنرا دې دپاره چې وګورو مونږ ونمیز جدا کړو مونږه علم نسبت چې اله العالمین ته وشي مراد تې نه تمیز وي لنعلم معنا لنرا ونمیز دې دپاره چې وګورو مونږ بیل کو جدا کو څوک من هغه څوک یتبع الرسول چې تابعداري کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ممن دغه چانه ينقلبو چې واپس را ګرځي على عقبيه په پوندو باندې واپس کفر تزي یعنی قبله اوله منی قبلی اوله تزي کعبه ته نه ګرځي یعنی يرجع الى الكفر واپس کفر تزي وان كانت وانه كانت یقینا دا ګرځیدل چې دی الله وي لکبیرة من لثقیلة شدیدة خامخا دروند او سختی منافق د پاره الا مگر نه سخت علی الذین پاک کسانو باندې هد الله چې هدایت کړي الله تبارک وتعالى غي ته سپک دې دا کارا صحابه کرام نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تراغلل ورته وی چې کله مونږ بیت المقدس ته 14 میاشتې یا 19 میاشتې مونږ کولو په هغه وخت کې سکسان وفات شوی دي داغي منځونه به څنګه وي آیات نازل شو وما كان الله نه دی الله تبارک وتعالى ليضيع معنا چې برباد کی ضایع کی ليضيع چې ضایع کی ایمانکم معنا صلاتکم ایمان مراد دلته صلات ده ایمانکم معنا صلاتکم مستاس الى بیت المقدس بیت المقدس طرف ته چې کوم مونږ کړي تاسو هغه بری تعالی نه ضایع کوي ان الله یقینا الله تبارک وتعالى بالناس په خلق باندې لرؤف خامخا مهربان دی رحیم رحم کون کړي قد پتا کی سرا نرا ګورو مونږه رب کریم فرمای قد پتا کی سرا نرا ګورو مونږه تقلبا اړول راړول وجه کمانا د مخستا فی السماء منا فی جهه السماء په طرف د اسمانه یعنی تم د وحی کې چې کعبه ته واپس مخ وګرځي ته رب کریم وی پیغمبر علی السلام ته فلنولینک پس خامخه په تاکید ګرځو مونږ تعالی را فلنولینک معنا پس خامخه په تاکید ګرځو مونږ تعالی را قبله انداسه قبله ته ترضاها معنا چې ته په راضی کیږي ای تحبها چې ته محبوب غنیا غیلره ته خوخه امر راغه فولي پس واړه حول پس وګرځوا وجهک مخ خپل شطر المسجد الحرامي په طرف د مسجد حرام دا کوم منځو چې مخ کعبه ته وګرځول شو برا ابن عازب سے و چې مسجد نبوي کې شوی دویم قول د بعض صحابه کرامو دی چې د مسجد قباء کې د سحر منځو دریم قول راجح قول دا دی د بنو سلمہ کې د ماسپخین منځو چې تحویل راغی قبله ته یعنی ګرځیدل راغی قبله ته هغه مسجد ته اوس هم مسجد قبلتين ویل کېږي دو رکعاته بیت المقدس ته شیونو راو ګرځیدل مزمنس کې راو ګرځیدل امر راغی چې فول وجهک پس مخ واړه په طرف د کعبه شریفه نو د صحابه کرامو اطاعت دلته پته لګي سی ویلی نه دي په خله باندې ورته په مسله په زبان باندې ورته بیان شوی نه ده
نو چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کعبه ته تاو شو نو ټول صحابه کرام تاو شو. دې ته ویل کېږي کمال اطاعت. نو فولی پس واړوه وجهک دا کوم چې برا ابن عازب صاحب و چې مسجد نبوي کې شوی هغه ټول مونځ چې اول ځل شوی دی کعبې ته مسجد نبوي کې. دویم قول چې د بعض صحابه کرامو دی چې مسجد قباء کې د سحر مونځو. دا قباء کې سحر مونځ کې لګیا و صحابه کرام اطلاع راغه چې تحویل راغلی دی کعبې ته نو ټول وګرځېدل سحر مانځه کې. نو فولی پس واړوه وجهک مخبل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام وحيث ما كنتم چرته چې تاسو ای امتیانو ها من برن و بحرن په وچه کې ک بحر کې او شرقن او غربن په مشرق کې ک مغرب کې. فولوا پس واړوي ای امتیانو وجوهکم مخون خپل شطره په طرف د مسجد حرام. وان الذين يقينا كسانوا الكتاب چې ورکړې شوی دی ورته کتاب لا يعلمون خامخا پوهیږي انه الحق یقینا دا ګرځیدل د کعبې ته چې دا حق دی من ربهم د رب د طرفنا. وما الله ندی بری تعالی بغافل خبر عما دا غسن تعملون چې تاسو سکوي. ولئن خامخا کچری تسلی د پیغمبر علی السلام ته ولئن خامخا کچری اتیت الذین راتلو کتاب کسانو ته اوتل کتاب چې ورکړی شوی دی کتاب يهود او نصارا چې دي بكل آیت په هر قسم دلیل باندې تور تراتلو کی ما تبعون دي تابعدارینه کې قبلتک د قبله ستا چې کعبه ده. وما انت ونیت بتابعین تابعداری کون کې قبلتهم د قبله ده دي. اوس وی يهود د نصارا چې خپل کور کې سره اختلاف لري وما بعضهم ندي بعضی د دینه بتابعین تابعداری کون کې قبله بعض قبله د بعضو يهود قبله چې د بیت المقدس ته او د نصارا چې د مشرق اړخ ته. ولئن اتبعت خامخا کچری ته تابعداري وکړي اهواهم د باطل ارزوګانو د دي دا پیغمبر علیہ السلام ته وی مونږ ته اورې مراد دین امت ته. خطاب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم لره والمراد به الامه مراد دین امت ده من بعد ما رست داغنا جاء کچراغله د تعالی من العلم د علمنا خامخا کچری ته تابعداري وکړه اے امتی رست داغنا ته راغله د علم چې دا کعبه حق ده. انک یقینا تچ اے امتی دن په دغه وخت کې لمن الظالمین خامخا د ضرر رسونکو نه د ځان خپل لرا. لمن الظالمین معنا خامخا د ضرر رسونکو نه د ځان خپل لرا. رب کریم فرمای الذين کسان اتیناهم الكتاب چې ورکړی دی مونږ دی لره کتاب عبد الله ابن سلام سے او ملګری دغه یعرفونه پیجنی دی پیغمبر علی السلام لرا کما لک سرنګ یعرفونه چې دی پیجنی ابناهم زامن خپل. عمر رضی الله تعالی عنہ عبد الله ابن سلام سے تویا چې بری تعالی پیغمبر علی السلام باندې هدایت نازل کړي دی چې پیجنی دا يهود پیغمبر علی السلام لرا کما یعرفون ابناهم لک څنګه چې دی پیجنی زامن خپل. عبد الله ابن سلام سب داغي لوی مولا او به ایمان راوړی دی پیغمبر علی السلام باندې. ورته دا څنګه پیجنې تاسو دا څنګه معرفت دی. عبد الله ابن سلام سب ورته یا عمر اے عمر سب لقد عرفته حين رايته كما عرفت ابني کله چې ما پیغمبر علی السلام ولیدو ما داسې پیجندل لکه خپل زوی په شانتي. بیا ورته وی و معرفتي بمحمد صلی الله علیه وسلم اشد من معرفتي بابني یعنی پیجندل د پیغمبر علیه السلام ډیر زیات د پیجندل د خپل زوینا. نو عمر سے ورته دا څنګه چې زوینا زیات تا پیجندل پیغمبر علیه السلام. عبد الله ابن سلام سے ورته اشهد انه رسول الله صلی الله علیه وسلم زه گواهی کوم چې دا رسول د الله دی. ځکه چې په تورات کې د صفات راغلیو او ولا ادري ما تصنع ځکه وی دا غینه مزیات پیجندو د زوینا ما تصنع النساء چې سبا کړي زمونږ دی بیانو چې دا زوی به مې زما د نسل نوی او کنه خود نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په رسالت کې په نبوت کې مې پټه شک نه. فقال عمر سے ورته وفقك الله الذي توفيق درك يا ابن سلام.
فقد صدقت پتا کې سره تا رښتیا ویلو. نو الذين کسان اتیناهم الکتاب چې ورکړی دی موږ دې ته کتاب آیات ته لاړ شي چې ورکړی دی موږ دې ته کتاب عبد الله ابن سلام صاحب او ملګری د دې یعرفونه پیجنې پیغمبر علیه السلام لره کما لکه څرنګه یعرفونه چې پیجنې دي ابناهم زامن خپل. وان فریقا یقینا یو ډله منهم د دینا یهودون لا یکتمون خامخا پټي الحق حق لره چې صفت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دی. وهم دي چې دی علمون پوهیږي الحق دا حق چې دی من ربک د جانب درفستانه. الحق هذا الحق دا حق دی من ربک د جانب درفستانه. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته وی امت ته اوري فلا تکونن پس مکیږه ته من الممترین من الشاکین د شک کوونکو نه